بسم الله الرحمن الرحیم. د پنجابي استعمار او د هغه د پالیسیو د وجې په خپل وطن کې د ناامنیو سره مخ، په خپله خاوره او وطن د واک اختیار او وسایلو څخه بې برخه زما مظلوم ملته ډېر په مینه او احترام درته سلام وایم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مه شئ. ماته ګران او محترم ولسه، د وطن یو ډېر بد حالات ستاسو مخې ته دی. د وینو اوښکو، د ظلم او جبر، د استعماریت یو لویه څپه په دې خاوره او وطن روانه ده. البته یو شی باید موږ وپېژنو، په ملتونو او قامونو باندې بدې ورځې، بد وختونه دا په یوه ورځ نه وي راغلي، بلکې دا په وختونو د مودې راسې د دښمن له اړخه د دوی پر خلاف ناوړې دسیسې منصوبې، د هغو اعمال، بیا د هغو پر خلاف د قام او وطن د خلکو بېحسي یا په وخت باندې صحیح پرېکړې نه کول، نه ځوابول، هغه بیا په مستقبل کې، په راتلونکي کې د یوې ملت او قام دپاره د یو لویې بدبختۍ د ډېرو بدو او سختو وختونو سبب ګرځي. همدغسې که یو قام، یو ملت خپل ځان، خپله خاوره د داسې حالاتو نه وباسلې ده، هغه هم په یوه ورځ کې نه دي شوي، بلکې په یو موده کې صحیح فیصلې، پرېکړې او اعمال او یو سنسیټیو پاتې کېدل په دې هکله، قربانۍ او منظمتیا په دې هکله دغو راباسلي دي. بېحسي یا د غلط منزل او غلطې لارې انتخاب، په دې کې که قامونه بیا ډېرې قربانۍ هم وکړي، خو نتیجه نشي ورکولی هغه، ځکه چې غلطه لار یا غلط منزل ټاکل کله هم بیا ملتونو ته ورځ نه ورته جوړوي. په داسې وختونو او حالاتو کې زموږ او ستاسو فریضه څه شی دی، کردار څه دی چې موږ په شخصي توګه او بیا په اجتماعي توګه ادا کړو. زموږ د ملت د خپلې ښې ورځې، یعنې د خپلواکۍ تر سفر پره، تر منزل پره کوم مزل دی، هغه په ښکلې طریقه د دغې وطن، د دغې ملت د ولسونو په خیر باندې وي او صحیح وشي. ډېرو محترمو او ګرانو وطنوالو، یو خاکه ستاسو مخې ته کېدم، بیا د وطن حالات درته کېدم، بیا د ګاونډي قامونو حال چې کوم محکوم قامونه دي، او بیا زموږ او ستاسو په فکر او عمل کې څه ممکنات دي چې موږ یې کولی شو یا کېدی شي. په دې باندې یو څو خبرې کومه. ماته محترم او ګران ولسه، چې یو قام، یو ملت په دې جدید دنیا کې نه عدالت ولري چې دوی ته انصاف ورکړي، نه سیکیورټي ولري چې د دوی ژغورنه او تحفظ وکړي، نه پارلمان ولري چې د دوی په هکله د دوی د خیر او ښه ژوند پرېکړې وکړي، نه میډیا ولري چې د دوی د غمونو، دردونو خبره عامه کړي او خلک ورته متوجه کړي د حل دپاره، نه امبیسي ولري، یعنې په قامونو باندې چې بدې ورځې راشي بیا نوره نړۍ هم ورسره مدد کوي. خو که یو قام د سره امبیسي و هم نه لري، په بل ملک هېڅ سفارتکاري په بل وطن کې و هم نه لري، او یو قام چې په مکمله توګه هېڅ په خپله خاوره اختیار ونه لري، نو تاسو څه توقع لرئ چې د هغې قام حال بد شي؟ خو بیا که برعکس د په خاوره باندې دا چې ما کوم فکټر یاد کړل، عدالت، پارلمان، میډیا، سیکیورټي یا نور، دا د ده ضد خلکو، د ده ضد استعمار چې کوم دی، د ده پر خلاف چې کوم دی، دا ټول شیان د هغه وي، هغه جوړ کړي وي او هغه په خپل لاس کې اخیستي وي. بیا به یې څه شی حال وي؟ داسې کم حال به څه وي؟ او بیا چې کوم دا شیان جوړ شوي وي، هغه استعمار په داسې یو شکل ورته پیش کړي وي چې دوی یې په دې
خطا کړي وي چې که دا چیرې ستاسو دی او د مسلې حل مو هم هلته دی، بیا به یې څه حل وي. یعنې مثال درکوم، موجوده تاسو کوم یو داسې عدالت کېدلی شي چې هغه پښتنو ته په یو پیښه باندې هم انصاف ورکړي. څومره ظلمونه وشول، څومره جبر وشو، څومره زیات، هغه نور خو پرېږده، د ای پی ایس د شهیدانو مندې خوندې هم تاسو د دغو عدالتونو مخکې څومره ډېرې ولیدلې چې اوښکې تویوي، ژړا کوي، فریاد کوي، خو هیڅ یې اورېدل نه کېږي، بلکې الټا هم د دغو پښتنو د وهلو، ټکولو، بندي کولو دپاره بیا دا عدالتونه، دا نظام موجود وي. پارلمان په دې خاوره، یعنې موجوده پارلمانونه په یو شکل کې هم تا ته یا ستا د وطن د حالاتو د جوړولو هیڅ 1% هم په دوی کې څه کیسه وینئ. مرکز دی وفاق، بیا صوبایي حکومت خو اوس په دې ټولو حالاتو کې چې مونږ ګورو چې هغه ډېر زیات هم ښه کول غواړي یا پیاوړتوب کول غواړي، آیا دومره وي چې یو ځای کې عام ولسونه په ډېره بېدردي شهیدان شوي وي، دوی دعا ته ورشي، یعنې یوازې دعا وکړي، تر دې پورته څه حیثیت دی؟ که سیکیورټي یادوئ نو دغه سیکیورټي خو دا پرېږده چې ستا تحفظ وکړي، هغه خو ستا د وهلو، د مړولو، د وژلو پخپله بیا د هغې دپاره د مسلح تنظیمونو ساتلي دي چې هغه دوی د ډیت سکواډ په طور استعمالوي د ځان دپاره او تاسو پرې وژني. بیا که دلته میډیا وګورو، ستا په خاوره په پښتونخوا کې که پارلمانونه موجود دي، که عدالتونه موجود دي، که فوجونه او سیکیورټي سیسټم موجود دی، خو ورسره میډیا دفترونه به مو هم ښه ډېر لیدلي وي، ګاډي بیا ګرځي راګرځي. چیرې ستاسو دا ظلم او جبر پیښو ته کوریج ورکړی دی؟ نه، کله هم نه. یا په نړۍ کې دغه د پاکستان په نام یاد ملک چې دوی وایي چې دا د پښتنو موږ خیرخوا یو، دوی چیرې دا خیرخواهي تاسو په نړۍ کې لیدلې ده؟ دغه اوس کوم ظلم جبر روان دی، دوی د دغې پر خلاف په دنیا کې خبره کړې، نه هغه الټا ورته وایي هېڅ ظلم جبر شته نه دی. دا پرېږده چې دغو خلکو دغو ټول نظام یو خیرخواهي کړې وای یا نه کوله، نه کولی هم دا دومره غټه مسله، بلکې الټا ستا د وطن تباهي او بربادي کې 100% منصوبه بندي دوی درته جوړوي. یعنې که عام ولسونه راووځي احتجاج کوي، نو احتجاج معنا دا ده چې یو چا ته جړا او فریاد کوم. دلته که ته جړا او فریاد وکړې، هلته میټینګ دوی دغه نظام دا پنجابي استعمار نظام دی، دا بیا په هغه نه پس تا د هغې احتجاج نه پس دې ته نه راجمع کېږي، دې ته نه راټولېږي چې ستا مسله څنګه حل کړم، بلکې دې ته میټینګ کوي چې دا چا احتجاج کړی دی دا څنګه وټکوم، دا څنګه ووهم، څنګه یې غلی کړم، څنګه یې مړ کړم. نو په داسې حالاتو کې د داسې یو نظام لاندې ژوند تېرول ته خپل خلک ورکول، تاسو اندازه څه ده چې نن خو یې دا حالات دي، سبا چې کوم راتلونکی ژوند دی د دغو ولسونو هغه به څه وي؟ د ښه توقع لرئ؟ هېڅکله هم نه. یو انسان چې ضمیر لري، یو ژوندی ضمیر لري، هغه که خپل په خپل وجود یې نه دیري، دا هغه ظلم نه تېرېږي، د بل انسان د بل ورور چلو کې یې پښتون نه شمېري، انسان ښه شمېري، د هغې په وجود دا دردونه او تکلیفونه چې ویني، د ضمیر به دا نه برداشت کوي که ضمیر یې ژوندی وي چې دغه یو ښه ژوندی یا دغې راتلونکی به هم ښه وي. بلکې په دې ټولو نومونو باندې د عدالت، د پارلمان، د ریاست خطا، د ملک، د سیکیورټي فورسز، د میډیا په دې نامه باندې دوی یو چا دوکه ساتلي وي چې ګویا همدغه عدالت که څه مسله دې وي خو عدالت ته لاړ شه، معنا انصاف خو هلته ملوي. که څه کیسه کول غواړې او حل یې غواړې نو پارلمان ته لاړ شه. که ستا څه ګیله وي نو باید په میډیا باندې خبره وشي، یا خو درته وایي چې که ستا ته څه سیکیورټي مسله وي خو دغه د ملک سیکیورټي فورسز دي موجود دي، دا به یې سمه کړي. په دې هیله باندې دوی ساتل شوي وي، حالانکې په اصل کې
داسې هیڅ شی د دوی دپاره د دوی د تحفظ د دوی د غږ د پورته کولو د دوی په باره کې یو ښه مشوره او عمل رامنځته کولو یا د دوی د عدالتونو انصاف دپاره هیڅ شی موجود نه وي خو یو څوک یې په دې هیله کې ساتي او هغه شعور نه ورکوي دا خلک د دغې تباهۍ او بربادۍ نه د ځان باسلو دپاره هو صحیح ده چې یو مشکله لار به وي یو تکلیفونه او قربانۍ به وي پکې خو کم څه کم یوه ورځ خو به د دې مشکلاتو د دې ګند نه ووځي یو ښکلي ژوند ته خو به سم شي ته لږ دا اوسني حالات زه یوازې د 2 اونیو 2 ویکس حالات درته بیانوم ته یوازې اندازه وکړه چې څومره ماشومان څومره زنانه څومره سپینګیري څومره ځوانان شهیدان شول څومره ارمانونه د خاورو سره خاورې شول څومره زخمیان وشول څومره د دوی معاشي قتل عام وشو یوازې د 2 اونیو دا اوس خبره کوم درته خبر یې شوه نارت وزیرستان دروزم دا یو سیمه ده دا په مکمله توګه بازارونه ختم شول خلک پکې یعنې بلها ډرون کاټ کپټر ماټر شهیدان او زخمیان وشول د دوی چې کوم هلته مارکیټ و دروزنده بازار دا بازار مکمل ختم شوی دی دغې دلته د 1500 کورونو معاش چلېده هله منځه لاړلو خو دا معاش په اسانه نه جوړیږي یعنې رسول رحمانو د شیرالله د عمرونه په عربو ملکونو په خاوره باندې په مزدورۍ کې تیر کړي هلته د په کلي کې ځان ته یو مارکیټ او پمپ جوړ کړي او ته راشه ځنګړنګ یې کړه د ټول عمر خوارۍ او مزدورۍ د خاورو سره خاورې کورونه بلها کورونه یې ړنګ کړل جوماتونه یې ړنګ کړل هلته یو سکول و په شوه کې شوال ماډل سکول شوال یا شوال پبلک سکول او کالج 3000 سټوډنټو هغه سکول او کالج دا فوجان د پاکستان راغلل ړنګ یې کو او بیا یې خپل ونیولو د 3000 ماشومانو مستقبل تیاره شو حالات څنګه پیدا کیږي کیسه څه شی وه کیسه دا وه چې هلته د ګیسو ګاز چې کوم دی د هغو یو کویا یې ووتلو هغه چې ووتلو درېیمه ورځ دلته طالبان راغلل هغه کله د یو ځای نه فایرینګ ور وکړه کله د بل ځای نه فایرینګ ور وکړه او فوج ته جواز جوړ فوج ته دلیل او جواز جوړ شو چې اوس دا کلی دا د ګیس الریډي هلته په شوه کې ګیس کمپنۍ ماړې کمپنۍ دغه موجودې دي نور ځایونه یې نیولي دي همدغه علاقه پاتې وه دا هم پسې مکمله توګه باندې خلک وباسل داسې یې نه وباسي داسې یې وباسي اوس خو دا کورونه یې داسې ورړنګوي هغه یورپ کې څه یوه پالیسي وه په پخوا کلونیل دور کې سکریچ پالیسي وه که سکریچ هم وه رانه هیره ده چې یعنې معنا دوی داسې د کورونه ورکړي چې بیرته دوی د آبادولو یا بیرته ورته راتګ چې کوم دی چې د هغې فکر یې هم نه وشي دلیل او جواز ورته په دې جوړېږي چې دې ځای نه فایرینګ راباندې وکړي او هغه هم یو فایر پرې وکړي او منډه کې لاړ شي د کلي د منځ دومره جنګ دی ټوټل جنګ د دوی په منځ کې وو نه د فوج کیله ړنګه نه د دوی ځای ړنګ خو د ولسونو کورونه او مارکیټونه ړنګ او چې کوم ځای کې یو وسایلو په هغه قبضه وشوه همدغه حال په تیرا کې وشو همدغه حال په سنټرل کورم کې وشو او هغه ولسونه او هغه خلک چې سبا راپورته شي خپل غږ پورته کوي وایي چې ته غدار یې ته ایجنټ یې ته هغه یې ته دغه یې میډیا لري پرېږده پنجابی میډیا د پښتنو ول وګوره هغه څه کوي هم د دغو مظلومو خلکو سره اوس خو یې دانشوران ساتلي دي پته نشته چې دي څه شي دانشوران درته کې بني چې بیا پلانکی څوک و پلانکی څوک و سړیه پلانکی ستا د کرنل امام شاګرد و لکه څنګه یې چې ته نن د یو کرنل ایجنټ یو دا خبرې کوي په هغه وخت کې هغه هم ټرینینګونه یې دغه ځای نه حاصلول نو یو خوا پروپیګنډا هم د دغو ولسونو خلاف ده تباهي هم د دغو ولسونو ده او له هرې خوا چې چا ټوپک اخیستی دی هغه هم په دغې ولسونو په سر یږدي چې ته داسې نه ته داسې غلطي څه ده دا چې د پښتونخوا دي پښتانه دي او په سیمه کې مینرلز او معدنیات دي اما په دغې ورځو کې به تاسو لیدلي وي دا اوس د 8 مای یو څو ورځې مخکې په هنګو کې په یو کلي کې هلته کلی دی دوړې نام یې دی غالبا هغې پمپ ته عام ولسونه سره راجمع دي خپل مازدیګر وخت یا دې وختونو کې د خلک وي په بازار کې په داسې ځای کې او دا فوج ورته ماټر راولي
او په هلته 19 کسان یعنې شهیدان کیږي، 15 زخمیان کیږي. یو بلها خلک عام ماشومان او ښځې د خپلو کلیو کورونو نه منډې وهي ځکه چې دوی بمونه ورغورځوي. اما په دغې ورځو کې دغې 8 مای باندې هلیکاپټر ډرون وشولې په وانه کې. یو سړی و، 2 لوڼې وې، 5م کلاس وې. هغه 5م کلاس کې وې او دوی ارمان لري چې خپله لوڼه به زه ډاکټره جوړوم او دوی ډېرې شهیدې شولې. داسې زموږ د وطن د پلارونو د مندیو د ارمانونو سره پنجابی دا کوي. پنجابی استعمار دا ظلمونه کوي، ماشومان درته وژني. د یو ښکلي مستقبل چې کوم فکر وي هم چې هغه د ختم شي. په دغې ورځو کې دغه 8 مای کې اول یو خودکش کیږي، په خودکش کې عام اولسونه وژل کیږي. په 4 مای باندې وشوله اعظم ورسک. په 4 مای په اعظم ورسک کې خودکش کیږي، عام اولسونه شهیدان کیږي. زموږ د تحریک هلته یو کلي کې یو غړی و ظفر اقبال، ځوان هلک و، هغه هم شهید شو. په دې عام اولسونه شهیدانول. بیا د هغې دا خو وسلوالو لاړه او بیا د هغې پر خلاف باندې فوج وایي چې موږ اوس کاروايي کوو. یو نه تقریبا تر 14-15 زیاتو ډرون کیږي په مختلفو ځایونو. ټوټل 18 ډرون شوي وې. په هغه کې دا په کورونو باندې یوه کې ځینې وخت کې په کورونو کې دننه بهر څوک موجود څوک نه موجود، خو 14 کسان زخمیان وو، څه پکې ماشومان شهیدان شول. 4 مای باندې په اعظم ورسک کې خودکش کیږي د وسلوالو لاړه او په هغه کې عام اولسونه زخمیان کیږي او شهیدان کیږي. چې زمونږ د پی ټي ایم د اعظم ورسک د داخل کلي یو غړی ظفر اقبال هم په هغه کې شهید کیږي. بیا سیکیورټي په دې دلیل او جواز باندې دلته ناامني ده، کټ کاپټر ډرون چې کوم دی هغه چګوي او په عام اولسونو باندې په 9 او 8 مای باندې 18 ډرون حملې شوي وي. په هغه کې 14 کسان زخمیان وو، عام په کورونو کې ماشومان. په 8 مای باندې په اعظم ورسک کې په دې ډرونو کې 2 خویندې وې، د 5م کلاس سټوډنټ وې. پلار یې ارمان لرلو چې دې نه به موږ ډاکټره جوړو، تعلیم یافته به وي. اما هغه دواړه په هغې کټ کاپټر ډرون کې شهیدانې کیږي. اوس چیرې دي د ښځو د حقونو والا؟ چیرې دي د انساني حقونو والا؟ د یو پلار او مور د ژوند ارمان د خپلې لوڼې مستقبل هغه یې ورته خاورې کړو. هغه هلته غواخوا یو علاقه د 5م کلاس یو سټوډنټ و، معاویه، هغه شهید شو. دا ماشومان ولي کورونو باندې ډرونونه ورکوي. داسې نه وي په ډرون کې کیمره لګېدلې وي، داسې هم نه وي چې دوی یې ویني نه دا سړي دي دا ښځې دي، ویني قصدن کوي. هم په دغې 8 مای باندې په واړه مامون باجوړ د ماډوله ملکان کلي کې هم ماټر ګولۍ چې په هغه کې عام ماشومان شهیدان کېږي. په دغې ورځو کې تاسو د بنو د یو واقعه یو خو هغه بکاخیل کې 2 ماشومان زخمیان وو. بل خوا یو کور دی د کنګر پول سره نږدې، د کنګر پول سره نږدې یو کور دی. غریب خلک دي، عام اولسونه زموږ دي، پښتانه غریبان بې وسه خلک دي. نو په دې ګرمیو کې خلک د کورونو نه بهر یو پکای ورته ولګوي، بس خو ټول ورته کټونه سیټ کړي او بس هلته خوب کوي. همالته په تلي کې په هغو باندې د پاسه نه دوی ډرون بم راګزار کوي او 3 زنانه 3 ماشومان وو، 3 ماشومانې وې، 2 ښځې وې، دا پکې زخمیان کېږي. بیا بیرته چې ځي هم هغه زموږ ملګرو خبره کوله چې هسپتال کې دا دومره غریبه کورنۍ وه چې هغه یو انجکشن چې کوم بهر ډاکټر درکړي چې بهر یې سټور نه راوړه، دا خو پیسې دوی سره نه وي. بل طرف ته خو بیا دلته په هر شي باندې به د هر چا سره به مرسته هم وي، کیسې به هم وي، خو د غریب ولس سره بیا ریاست خو د وایي هغه عام خلک چې کوم دي هغه هم عمره مددګار نه وي. لکه مروت کې تاسو ولیدل یو دماکه کېږي، 9 کسان بیخي بې ګناه پښتانه هغه شهیدان کېږي. پکې داسې نه وي چې دا 9 کسان هم دا یو څوک خپل بچو ته رزق ګټي ته ورته شهید کړه. دا د یو کور یو معاش هم ورسره ختم شي. یو ماشوم وي سکول وایي د مور او پلار ارمان وي ته ورته شهید کړه.
دا یوازې په دې څو ورځو کې ما خبره وکړله. دا اوس تاسو به لیدلي وي په غالبا 29 اپریل و دا اوس ورځو کې په پلار چغې بیخي انسان دغه ذهن نه وځي. هغه داسې چغې وهي چې بچیان یې راته زخمیان او شهیدان کړل. و زما په کور یې بمبار وکړه. مونږ څه کړي وو خو هېڅ بد نه دي کړي، خپلو کې سره جوړ دي، یوازې مونږ نه پرېږدي. ولسونه راغلل، دا پرېکړه وکړله چې یاره یو څو ورځې تیاري کوو، مونږ یو لاریون کوو. بیرته چې دوی لاریون کولو نو دوی ته پولیس لار بنده کړله او بیا یې انسوګیز پې کول، فایرنګونه یې پې کول. دوی یې نه پرېښودل چې هغه احتجاج وکړي. ښه دوی که احتجاج کولی هم چیرې به تللی، خو یو ځای پره به تللي وای، یو څو خبرې به یې کړې وای، زیات نه زیات به یو څو خبرې کړې وای. که ډېر سخت هم غږېدلي وای، اخر به یې تا ته ویلي وای چې یو څه انصاف راکړه، یو څه سوال مینت وکړه. همدې ته هم نه پرېښودل. او بیا خیبر پښتونخوا پولیس په خپله هم یو ډول ځان داسې شماري چې که مونږ هم د مظلومیت شکار یو. وسړیه تاسو خو په خپله هم دلته د ولسونو خلاف څومره حرکت کوي. عام ولسونه اوس تاسو د دغو حرکتونو د وجې تاسو سره د همدردۍ اظهار پرېښودلی دی. د پنجابي استعمار د خپلو ولسونو پر خلاف چې کوم آرډرز دي، کم سے کم د هغې نه انکار ورته کوئ. تاسو خو یو څو ځله چیک کوئ د خپل ملت پر خلاف. د پنجابي خبره مه منئ چې وزره دا ملت بیا ستاسو سره څومره همدردي کوي، څومره یووالی کوي. هم په دغې ورځو کې دا یوه دوې اونۍ خبره کوم یوازې، دا نور خو تاسو وینئ چې تېرېږي. په 5 مای ډېر محترم مدرس استاد حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب هغه یې شهید کو او نه انصاف شته، نه عدالت شته، نه کیسه شته، نه خبره شته. تاسو د اسنخیل تحصیل چې کوم د پېښور دی، عام ولسونه دومره په خپل ژوند کې تنګ کړي دي، دومره د سحر او بېګا یو اندازه د ژوند پکې لګول مشکل شوي دي. غریبان احتجاج وکړي، څوک په دلته چا احتجاج اوري. د مومندو کې هلته یو سیمه کې، ناڅاپۍ سیمه کې، دا نامعلوم خلک کلي کې ګرځي. د کلي یو څو کسان راځي، هغه ته وایي تاسو څوک یې؟ خو کلي خلک یې نه پېژني. نو خو چې څوک نه پېژني هغه ته نامعلوم یې. نامعلوم معنا دا چې نه وي معلوم درته څوک دی. نو کلي نه یې شړي دغه ځای نه چې دغه ځای نه لرې شئ. دلته یعنې بدامنۍ دي او کیسې دي. بیا نیم ساعت نه وي تېر چې هماغه کلي ته د پاکستان سیکورټي فورسز راځي، هم زموږ عامو ځوانانو ته د غاړو ته لاسونه ور او خلک څه کوه را څه کوه. څه شول هغه خلک؟ هغه مونږ ته په کار دي مونږ یې وهو. چې زمونږ دلته 3 کسان وو، هغه نه وو پرېښودلي. معنا هغه نامعلوم افراد د دوی خلک وو. مونږ هسې نه وو ورته ویلي کالونه مخکې نامعلوم افراد یوازې دغه ISI MI دي، بل څوک نه دي. بلکې دغه ځای پر ځای ثبوتونه راوځي. خلک یې سره د ثبوتونو نسي. داسې که تاسو ګورئ یوازې دلته نه، په پنډۍ کې اوس دا پېښه وشوله. یو پښتون ځوان دی، پنجابیانو شهید کړی دی. بیا چې کله پښتنو د هغې نه بادل اخیستی دی، دوی په کورونو ورننوځه. ما د ښځې، ما د بچیانو، د ماشومانو هېڅ څه درته وایي چې دا عدالت ته ولې نه تلل؟ ښه نو په عدالت کې به تا انصاف ورکولو. ته یو مثال ورکړه چې پلانکي پښتون ته مونږ انصاف ورکړی و. عام خلک به خپل د دې شي نه کلاروي، وایي به چې واقعا عدالت شته دی. نو اوس خبره په دې امتیازي سلوک پرې کومه. کراچۍ کې هم تاسو لیدلي وو چې دا هم په دې ورځو کې، د څو ورځو کې غالبا 11 مای کې په یو اکاخیل وو، هغه یې شهید کړی و په وهلو چې پیسې به راکوي. هلته پخوا روانور وو، اوس هلته د کسټم وال دي. هماغه څه چې روانور کول هلته کسټم والا سره د پولیسو هماغه کار هغه بتاخوري شروع کړې ده. خو زه هلته لږ د پښتنو تاجرانو ته هم وایم چې ولې غلي یې په دې، ولې خاموشه یې، ولې په یو ځای غږ نه پورته کوئ. د کم سے کم د دغې دا مسله خو د خپل ملت مخې ته کېږدئ. نه ده شي ملت اوس څه کولی، په حافظه کې خو به وي. دنیا خو به دا لیدلي وي سبا چې پښتانه د دوی سره څه کوي، خو دنیا به هم وایي چې حقدار دي چې پښتانه د دغو خلکو نه خپل انتقام واخلي، ځکه چې پښتنو سره شوي دي. دا یوازې ما د 1-2 اونو خبره وکړله، 1-2 ویکس. ته راشه وګوره په دې وطن کې روزانه کرفي ده، په دې وزیرستان او په دې سیمو کې کرفي ده. ته مکین بازار، مولوي خان سرای، ته وانه وګوره، دلته میران شاه او میرعلي خو په کرفي باندې نور داسې کړي چې تباه دي. داسې د نورې چې کومې سیمې دي تر باجوړو پورې دا کرفي. دا کرفي یوازې دا نه ده چې خلک تګ راتګ نشي کړی، دا د پښتون قوم یو معاشي قتل عام دی. د دوی بازار بند شي، د دوی معیشت بند شي، د دوی سودا بند شي، عام خلک ژوند تېروي، معیشت ورته ضروري وي.
دوی هغه ځنې اخلي. همدغه خلک بیا سبا مسافرۍ ته او پردي وطنونو ته نور مجبور شي. هغه لږ څه خلک چې پاتې دی هغه هم دې ته مجبوروي چې څومره هم دا وسلوال تنظیمونه دي د هغې نه ایز ا ډیت سکواډ کار اخلي. مستقل کلې جوړې کړلې او په هره کله کې انټرمنټ سنټر یې جوړ کړی دی. بس چې څوک د کلې په شاوخوا کې تېرېږي عام خلک دوی یې نسي ورسوي. د ظلم د وحشت او بربریت یې یو داسې ماحول جوړ کړی دی چې خلک غږ نه وکړي. خلک یعنې پښتون او پښتونخوا چې دا نور په یو شکل کې یوازې د پنجابي د غلام په نام یاد شي بل یې هیڅ پیژندګلي پاتې نشي. د تیرا کډوال کورونو نه راوباسل چې د طالب او د پوځي جنګ دی چې کومه ورځ نه ولسونه راوتلي دي د هغه ورځ نه پس نه هلته کاټکپټر ډرون شوې ده. حالانکې چې تر څو هلته ولسونه وو په وادونو یې بمبارونه ورکول، په کورونو یې بمبارونه ورکول، په جوماتونو کې په یو ځای کې ولسونه نه پرېښودل. خو چې څنګه راووتل دوی دواړو لاړخه په یو بل باندې بیا چا حمله نه ورکړه. بیا هیڅ شی نه و، نه اپریشن و نه څه و. دوی ته لږې اندازه د دغو غرونو د مدنیاتو چې څومره به یې باسلي وي څومره به یې نه وي. خو کډوالو سره یو وعده کړې وه آی ډي پیز سره چې موږ به بیرته په دومره ټایم کې تاسو بیرته خپل ځای ته رسوو. وخت یې پوره شوی دی. سخته ګرمي په خلکو را روانه ده. په یو کمره کې هغه ورځ هم د باړه کې د چا تقریر را لوېدلو ویلې یو کمره کې پوره فیملیز اوسیږي. دا ګرمۍ موسم په یو طرف باندې لوډ شیډینګ بیل دی، ګرمي بیله ده، د آی ډي پیز ژوند وي په یو کمره کې په یو روم په یو کوټه کې پوره فیملي وي. خپل د داسې یو ژوند اندازه لګوئ چې هر ساعت تا ته یعنې زړه درتنګېږي نور د ژوند نه. دغه یو حال دی. دا اوس یوازې په آی ډي پیز نه په ټولو پښتنو باندې د ګرمۍ موسم کې ډېره سختي وي. د پښتنو په خاوره جوړه بجلي دا به پښتنو ته نه میلاویږي. حالانکه په دغې پښتونخوا کې لاړ شئ کینټونو ته، یوازې تیرا آی ډي پیز نه په ټولو پښتنو د ګرمۍ په موسم کې یو بد حال وي، لوډ شیډینګ وي. او په پښتونخوا کې یوازې په کینټونو کې د دوی په کیلو کې هلته بیا لوډ شیډینګ نه وي، هلته بیا انټرنیټ هم وي، ټلیفون سروس هم وي، هلته بجلي هم وي، هر شی ځان ته برابر. په پښتانه چې په خپله خاوره بجلي پیدا کېږي د هغې نه محروم دي او کوي هم په ډېر چک ریټ باندې هغه خپله بجلي دوی ته ورکوي، پیسې دوی اخلي. د بر وطن کډوال په ښارونو کې نه پرېږدي وینسي. ته دا انساني ظلم ته خو ګوره. په ښارونو کې په کلیو کې نه پرېږدي وینسي، بیرته دوی هلته ورته هولډینګ کیمپ وایي، هغو ته یې بوځي. هولډینګ کیمپ معنا ګوانتانامو بې یو جیل غوندې حالات هلته دوی ته جوړ وي. په لارو کې دا د تورخم په لارو کې په نورو ځایونو کې کله یو میاشت په دې لارو کې دوی سره د بچو په ګاډیو کې ولاړ وي. نظام نشته دی ورته. په ظلم او جبر یې یو ځل باسي او بیا د تګ هم انتهایی غلیظه او ظالمانه لار ورته خپله کړې ده. بل خواته هلته هم بمبارونه پې کوي، هلته هم عام ولسونه نه پرېږدي. خو پوه شه داسې نه ده چې دغه نه یو نفرت تا احساس کړی دی که نن څوک درته څه وایي یا که سبا څوک د دغې څه رد عمل کوي. نو ما د دغې 2-3 کاله مخکې په دې تقریر هم کړی و چې دغې ذمهوار به ته وې، ځکه چې نفرت تا جوړ کړو، تا خور کړو، تا ظلم جبر وکړو. آیا خلک چې څه رد عمل کولی شي هغه به هم نه کوي؟ ته دا سوچ لرې دومره غلامي داسې هېڅوک هم نه در سره مني. نو په دې ټولو ظلمونو په دې ټول جبر دا ما صرف د 2 اونیو خبره درته وکړه، چیرې د لاړ شي. آیا پښتانه یو عدالت لري؟ یا په دې خاوره زموږ په خاوره څومره عدالتونه جوړ شوي دي دا د پاکستاني سرکار په نامه. په دې کې یو عدالت شته دی چې ما د دغه 2 اونیو یوازې د 2 اونیو خبره مې وکړله چې دغې د یو پېښې هم تا ته انصاف درکړي. تا په خاوره ده چې کوم صحافیان میډیا او اوس خو یې پکې څه ډیجیټل هم راستلي دي د فوج له اړخه، دا یو شته دی چې ستا دغه غږ پورته کړي. ستا په خاوره باندې خو دلته صوبایي اسمبلې یا تر وفاق پر ستا په نامه باندې د پارلیمنټونو خلک دي، یو شته دی چې راټول شي دې ته منصوبه جوړه کړي چې تا د دغې حالات نه څنګه وباسي یا تا ته انصاف درکړي. تا په خاوره خو بلها کلي دي، تانې دي، لوی سیکیورټي نظام دی. په دې کې یو ځای داسې شته دی چې هغه په دې حالاتو د دغې واقعاتو انصاف درکړي
یا د دغه نه ژغورنه درکړي، بلکې چې کوم دي دلته هغه ټول ستا پر ضد دي او ته خبره که رسوې هم تر دوی پره به رسېږي، نو هغه ته چې خبرې دا ټولې ورسوې ته چلو یو څوک راووتل، لکه هغه ورځ چې د خیبر خلک راووتل چې چلو موږ د خبرې رسوو، احتجاج یې کولو، نو دوی دې ته نه و ناست دغه ریاستي نظام چې دا اوس موږ څنګه وار و چې د مسلې حل شي، بلکې دې ته یې فیصله وکړه چې دا څنګه موږ ووهو، ویټکو، شیلینګونه یې پرې کول، فایرینګونه یې پرې کول. نو په داسې حال کې چې یو اړخ ته دا حال وي او بل اړخ ته د دغو ولسونو د ځان سره د ساتلو دپاره، یعنې پنجابای استعمار دا خلک د ځان سره هم وساتي چې ځنې باغي نه شي، یو ښه ژوند په طرف باندې دوی قدم وانخلي. د دې دپاره بیا داسې قوي پروپیګنډې د وختونو نه کړي دي چې د خلکو په ذهنونو کې هغه تر ایمان زیاتې قوي پرتې دي. یعنې دی هر څه ته دی خپل وایي چې دا زما زمونږ پلانکی داسې اوس تا زمونږ چې کوې دا ستا نه دي، ستا دښمنان دي. یقین وکړه تر دې حده پورې پروپیګنډه پرته ده چې اوس هم د پښتنو په ذهن کې لا دوی دغه کیسې کوي چې پنجاب بډا بای. وسړیه اول خو پښتون قام دی، پنجاب د خاورې نام دی. دا خو لکه یو سړي ته چې وایي چې ستا د کور مخکې چې کوم د بل چا پلاټ دی هغه پلاټ ستا ورور دی. وسړیه پلاټ خو ځمکه د ورور نه شي کېدلی، خو دا د ویلېږ دا ځمکه ستا. اول خو هغه پنجاب خو د قام نام نه دی، پنجاب خو د ځمکې نام، د خاورې نام نه دی، علاقې نام دی، 15 دریابونه چې تېر شوي. بیا که ورورګیري ته راځي د ورونو خو یوه ژبه وي، یو پلار وي، نو چیرې د پښتون او پنجابي یوه ژبه ده یا یو پلار ده یا یو کیسه ده. اول خو د ورونو ژبه یوه وي، پلار یې یو وي، کلتور یې یو وي، هر څه یو وي. آیا داسې څه شته دی؟ نه نشته دی. ها بیا بډا بای څنګه شو؟ بډا بای خو دې ته نه وایي چې د چا اولاد زیات دی، بډا بای خو هغه ته وایي چې عمر د چا زیات دی. نو تر تا خو د بلوچ عمر زیات دی، په هغه نه بیا د سیندي عمر زیات دی، په هغه نه بیا د پښتانه عمر زیات دی. نو ته خو په عمر کې یعنې 1500 کاله مخکې تاریخ چې ګورې دا ټکی پنجاب نشته، خو که په زرګونو کالو ګورې بیا دلته نور چې کومه قامونه پراته دي خو بیا نامونه او پېژندګلي او سلطنتونه دي پوره. نو ته اول خو بای نه، بیا خو بډه بیخي نه یې، بلکې د دغو نورو قومونو پښتانه د عمر د بچي په ځای هم نه کېږي. خو یوازې دا ده اوس یې د خلکو ذهنونه ور جوړ کړي دي، عام خلک غټ خلک هم په تقریرونو کې وایي دا بیا بډه بای دا یو نه دی، دا په څه شي بډه بای شو؟ یوازې دا چې زورور دی، خلک وهي او ټکوي او هر شی د ده په لاس کې دی، اختیار یې په ځان ته اخیستی، په دې باندې څوک بای کېږي نه، په دې باندې خلک دښمن وي. دا جنرالي په یو کیسه مې هسې کوله، څومره د پښتانه ذهني یو ډول داسې کیسې ور اچولې دي چې دوی په ذهن کې پخې پرتې. یقین وکړه اوس هم ستا سل په سله پښتانه په دې یو کنفیوژن کې، یعنې کنفیوژن نه دی ورته بلکې دوی یقیني دي. که رښتیا دوی ته وایي هم داسې چیرې نه شي یو کېدلی، ځکه هم چې تاسو خو تر ټولو غټه آبادي چې کوم د یو سیمې په حواله سره دا مو په کراچۍ کې دی، دا کوم دروغ او د پښتنو په ذهن کې دا شی نه. وسړیه کراچۍ یو پوره ډیویژن دی، 6 ضلعې دي او ټوټل د پښتنو هلته آبادي تر 15 لکه پورې دی، او د پېښور ډیویژن 1 کروڑ نه بر آبادي ده. هلته لا په دې ډیویژن په سطح ورته وګوره. هسې دا جنرال په دې پورې خبره کوم چې یو اړخ ته ظلم دی، بل اړخ ته بیا پروپیګنډا یې هم دومره قوي کړې ده چې دی په نورو شیانو کې، په نورو کیسو کې، یعنې چې که ځان نشي خلاصولی، ته وړوکی یې، ته کمزوری، دا خبره کول چې پنجاب بډه وایي دا په خپله نسل پرستي ده. څنګه چا بډه کړلې؟ خپل ځان ته بډه ویل، د نور د سیندي نه هم د بلوچي نه هم ځان غټ شمارول، ځان لوی شمارل په نورو قامونو نه. اصل نسل پرستي خو دا ده. دلته خو چې کوم خلک د دغه نسل پرستۍ خلاف خبره کوي چې دا غلط غږیږي، هغو ته نسل پرست وایي، چې څوک اوریجنل نسل پرست دی هغه ته هېڅ نه وایي. یو اړخ ته ظلم دی، بل اړخ ته داسې پروپیګنډا ده چې نور قامونه ټیټ وساتې، لاندې وساتې، په ځان یې باوره وساتې، او دا ورته وایي چې که ستا د خلاصون هېڅ لارې نشته دی، دی په ذهن کې ور جوړ کړي. نو په داسې حالاتو کې بیا سوال پیدا کېږي چې د مسلې حل به څه شی وي، یعنې موږ څنګه کولی شو چې د دې کې مسلې نه ووځو. دا مسله دلته زموږ سره په ګاونډ کې د بلوچ او سیندي او ګرګیتي او کشمیري قام سره هم لګیا ده. داسې نه ده چې یوازې په د اوس حال کې موږ یو چې پښتانه یو چې هغه لا د دې ګرداب نه ځان نشو باسلی، د نورو غریبان هم خپل کوشش کوي، خو خبره دا نه ده چې هغه کوشش نه کوي، کوشش کوي، خو البته کوششونه هم یو وخت غواړي، یو پختګي غواړي، یو لیول غواړي. نو ټول لګیا دي چې یو لیول ته ځان ورسوي. همدغسې موږ پښتانه هم کوشش کوو چې صحیح ده موږ لږ لیټ یو،
تر نورو ډېر لیټ شوي یو، خو د خپلې خاورې د خپلواکۍ دپاره ځکه چې بل یې حل شته نه در سره. موجوده نظام په هیڅ شکل ځکه چې بدلېدی نه شي، که لږ لږ بدلون راځي هم به د پنجابي استعمار د ده چې کوم فوج دی د هغې مطابق به راځي، یعنې نور بیا درته سختوي. دې کې د راحت یا په دې کې لږ څه د ګزارې شکل جوړول د هغې سوچ نه دی لګیا، نور څنګه سختېږي د دغې لګیا دی. نو په داسې حال کې نه دا چې یوازې ستا نن خراب دی، دا اوس وختونه دی خراب دي، ستا راتلونکی به هم تر دې ډېر بدتر وي. تاسو خپله اندازه لګولی شئ د دغې ما چې یو خاکه درته پېښ کړه د دې شي د دغې حل بیا هغه د انسان نه یعنې هغه څوک ما خو د دغو اولسونو سره د دغې وطن یو سیمه نه ده پاتې چې زه نه یم ورغلی، یو دوه ځایونه پاتې وو، هغه مې هم ډېر خواهش دی چې شوي وی، یو پارا چنار و یو اپر دیر و. نور د دغې وطن یو کلي یو علاقه ته موږ ځانونه ورسول، عام اولسونو ته موږ خپل اولسونه واورېدل، موږ ولیدل ظلمونه دردونه، موږ بیا د دا نظام ولیدلو، بیا احتجاج موږ هر یو شکل ولیدو. د خیبر جرګه ته چې موږ راتللو څه دا هسې نه و راغلي، د ډېرو لویو تجربو سره موږ راغلي وو، د ډېرو لویو تجربې سره موږ هلته راغلي. دا موږ کام ته په ډېرو کالونو خواریو محنتونو ګرځېدلو او یو خواري کولو، د دوی اورېدلو، د دوی دردونه انډرسټینډ کولو نه پس دغه ځای ته راټول شو. ډېر لوی ملت راټول شو، بیا پر ځای پرېکړې وکړې. دا دوه خبرې څه وې خالي، دا دوه شکونه چې زه یې بار بار یادوم هم، چې یو دا چې موږ ځان ته خپل مرکز ولرو، هلته د مرکز د جوړولو خبره وشوه. بل دا چې موږ خپل ځان ته سیکیورټي فورس ولرو، هره ضلع 3 زره کسان، نو ته چې خپل مرکز دې لرلی وی، خپله د یو شورا لرلی وی، هغه فکر ستا د وطن پاک لکلی، په هغه کې ټول په متحد شکل کې هم ناست وی، بیا د هغې د هرې پرېکړې د عملي کولو لپاره یو سیکیورټي فورس هم وی، بیا به کم سے کم د خبره زموږ په حق کې تر ډېره حده روانه وی، ظلم به دومره زیات نه راسره کېدلی. دا نه دی چې پنجابی استعمار ستا نه یره نه لري، خو ستا د کوم شکل نه چې دی یره څه لري، دی کوشش کوي چې هغه شکل ته چیرې جوړ نه کړي. دی همیشه هغه وجود چې دا ملت یې ولري چې نور دا یره لري، که پښتون کله هم خپل هغې وجود ته، هغه اوریجنل وجود ته راغی، بیا پنجابی په تا ظلم نشي کړی، خپله هم منډه درنه وهي. چلو هغه نه وشوله، بیا څه کېدلی شي؟ بیا مونږ که په هغو وختونو کې هم دا اندازه راته لګېدلې وه چې دا ټول شریکه نشي کېدلی، په دې کې داسې شته دی چې هغه ناکامولو کوشش کوي یا نه ځي په دې کې، نو بیا به موږ په ایډوانس کې هغه تیاري هم د داسې کړې وه چې عام اولسونه موږ څنګه سره تللی شو. خو چلو هغه وخت تېر شو، دا نه ده چې هغه پرېکړې به عملي نه شي. یوه ورځ زه په یقیني سره درته وایم چې هماغه څه چې هلته ویلي شوي دي هغه به یوه ورځ بیا هم عملي کېږي. البته لږ وخت به دا تیاریانې غواړي. په اوس وخت کې یو اړخ ته په موږ ذمهواري ده، یقین وکئ تر تاسو زموږ ډېره زیاته تعدي ده چې څنګه زر تر زره خپل ملت د یو مضبوط اعلان وکړو، یو داسې لایحه عمل، یو داسې لار ورته رامنځته کړو چې مستقله توګه باندې هغه دا ملت د دې دردونو او تکلیفونو نه وساتي او دا ملت په رښتیا یو عظیم، یو تکړه، یو سیال ملت جوړ شي، یو سیال وطن جوړ شي د نورې دنیا سره. خو ځینې کارونه د انسان په وس کې نه وي، البته خواري محنت ورته کولی شي، خواري محنت په ښه ایمانداري سره ورته کوو. نور دوی رانه ورک نه دي، داسې هم نه ده نه موږ ختم شوي یو نه دوی رانه ورک دي، ورځ به سره برابره به شي، داسې هم نه ده. مایوسي بیخي نشته، رښتیا درته وایم زه 1% هم نه یم مایوس. پوهېږم چې که په یو اړخ په کام کې کمزوري شته دی، خو په بل اړخ یو داسې شمېر د ځوانانو د دغې ملت د دغې ولسونو شته دی چې هغه انقلاب ته هم، خپلواکۍ ته، هر شي ته ښه تیار هم دي او رښتیا راوړي هم او ثابتوي به هم. دا یو اړخ ته به لږ کمزوري وي، هغو ځوانانو ته هم وایو، د وطن هغو خلکو ته هم وایو چې د خپل ملت د خپلې خاورې نه بې حسه مه پاتې کېږي. یو اړخ ته به زموږ د وطن د ملت ماشومان په وینو کې سره پراته وي، بل طرف ته به دلته یو تعداد خلک هغه د ټیک ټاکو په شیشو نه رایه کېږي. چې کوم څه کوي هغه سړی نشي بیانولی.
ما د دغې باقاعده یو سټډي وکړله چې دا اپس چې مختلف دي دا زموږ پښتانه څنګه یوز کوي. دا منمه چې ډېر خلک د ملت خبره پکې کوي، اوري یې هم، خو څه خلک داسې هم شته دی چې هغو د پښتنو دغه دردونو ته چې کوم کوریج ورکېدلی شي هغه ټریفک دوی نیولی دی، هغه دوی نیسي، یو برخه یې نیسي. دا بېحسي ده او دغه بېحسي قام او ملت ته ډېر تاوان ورکوي او دښمن ته ډېره لاره جوړوي. زه منمه دا خبره په چا بده نه ولګېږي، زه بالکل اتڼ د خپل کلچر برخه منمه، که ووایې اتڼونه، خو داسې کلچر ښه نه دی دا چې یو طرف ته د ماشومانو وینو سره لاسونه راته پراته وي ته اتڼ کوي. دا نه وایم چې مه یې کوئ، خو دا هم چې د خپل ملت د خپلې خاورې د دردونو یو احساس هم باید وي د انسان سره. نو یو منم چې یو طرف ته بېحسي به وي، خو یو ډېر خلک راویښ هم دی او ډېر خلک په یو انتظار هم دي چې یو صحیح لار برابره شي. بیا دا ملت قربانۍ ته تیار دی. زه په یقین سره وایم، زه په ایمان سره وایم چې انشاءالله موږ به خپل کوښښونه کوو او انشاءالله چې داسې لار او طریقه به ضرور سمیږي. البته چې اوس کوم حرکتونه کیږي باید په دې کې د مایوسۍ عنصر موږ شامل نه کړو. مثال درکومه، دلته جرګې کیږي په مختلفو علاقو کې، دا سبا او بله ورځ هم د شمالي وزیر سبا ورځ سبا په شوه چې کوم چوک دی، په شوه چوک کې د اتمانځۍ جرګې د پی ټي ایم او د نورو تنظیمونو شریک یو جرګه ده، چوک بندوي. د هلته چې کوم حالات روان دي بیخي کلي ته ورځي، هلته یو خپل کوښښ کوي، باید ټول پکې شریک شي. نو دا څو ورځو کې اوس په باجوړ کې هم پرلط شروع کېږي، هلته چې کوم د استعماري قوتونه دي د دغو د کیمپونو مخته داسې په نورو سیمو کې هم دا حرکتونه کېږي. دا حرکتونو ته د مایوسۍ جمع مه ورغونډوئ، یو په دې هېڅ نه کېږي، دا داسې نه ده. ته که بیخي غلی کښېنې په هغې څه کېږي، په هغې هم هېڅ نه کېږي، خو کم سے کم ستا دغه حرکتونه دښمن ته هم خپل ملت ته دا یو احساس ورکوي چې دا خلک بې حسه نه دي، دا خلک به بېوسه وي خو بې حسه نه دي، دا خلک به بېوسه وي خو بې غیرته نه دي. نور یې وس نه رسېږي، دومره وس یې رسېده د خپل غیرت مطابق یې دا هم کړی دی، دا کوي. نو دغو خلکو ته یو پی ټي ایم خو به همیشه وي ورسره، عام ولسونو ته هم وایو چې څومره ورسره کېدلی شئ، څومره هم مرسته درنه کېږي، دغو دا کامیابوئ، دا تکړه کوئ. زه پوهېږم چې دا یو درنه احتجاج به څومره نتیجې ورکړي، څومره بیا نه کړي خو چې څومره یې ورکوي هماغه صحیح دي. تر هېڅ نه چې هېڅ نه وي، تر هغې نه دا هم بهتر دي. تر هغې باید موږ دغه عمل ډېره ویښتیا پیدا کوي، قامونه ویښوي. دا نیکسټ کوېسچن چې راغی چې په دې څه نه کېږي، اوس نیکسټ ته وکړو، دا هم د یو ډېر عمل شوی دی، په هغه نه پس راغی. دغه هم ډېر زورور کوېسچن دی، په خپله هم دا صحیح بد کوېسچن نه دی، خو البته د دې په نام باندې د ملت اکټیویټیز هم کمزوري کول یا د هغې پر خلاف د خپلو اکټیویټیز پر خلاف موږ خپله پروپیګنډه جوړېدل چې دا هم زموږ د ولس نه چېرته هم ونه شي. باقي د ځوان کول ته صرف دا وایو، یو عملي میدان دی چې دغه کېږي، څومره د اکټیویټیز کېږي. بل دا ده هم چې سوشل میډیا باندې سپیشل چې ته ټویټر وګوره، نور په دې کې پښتانه د خپل ملت په هکله ډېر کمزوري دي په مقابل د نورو ګاونډي زموږ چې کومه ورور قامونه ملتونه دي دلته. نو دغه ته هم لږ توجه ورکړئ، یعنې داسې ده ولې یوه پېښه شوې وي چې تا پرې خبره نه وي کړې، تا د هغې په هکله باندې د دوی سره همدردي نه وي ښودلې، تا د هغې په هکله د ظالم پر خلاف خبره نه وي کړې، یا د دغې ملت پر خلاف باندې دومره میډیا یې راکېنولې ده، د هغې هغه پروپیګنډا تا نه وي نیولې. نو په دې کې هم باید زموږ ځوانان برخه واخلي. د تحریک ملګري چې کوم د لیاقت تلین و، کورنۍ ته یې ډېر تسلیت وایو، خدای دې لیاقت صاحب وبخي، د تحریک او د ملت د خیر دپاره یې ژوند تېر کړی و، زموږ نه به کله هېر نه شي. داسې زموږ نور شهیدان څه تېر شول، څه تلینونه یې دي را روان، هغه به د هغې مطابق وي. او قیدیان دي، که شهیدان مو دي که قیدیان مو دي، هم زما خوږو درنو ما ته ډېر ګران ولسه، دا ستاسو په خاطر دي او دا په تاسو ته احسان نه دی، نور هم ورکوو، ځانونه ټول هر شی قربان.
موږ ستاسو دا بده ورځ نشو لیدلی هېڅ صورت. دا اوس هم چې حالات تېرېږي یقین وکړه ما ته یعنې هر یو واقعه هر یا خلک کډوال کېږي یا ظلم کېږي یا جبر کېږي هغه زمونږ د برداشت کې نه وي دومره یعنې ډېر په مشکله بیا زغم کوو چې هو دغه کارونه چې کوم لګیا دي باید په دې توجه وشي چې مستقل حل یې راشي. ګینې واقعا خپل خلک خپل ولسونه راته یادېږي د دوی سره زما ژوند نور وڅه خو د دوی سره به ګرځېدم کېناستم پاڅېدم یو ځای ته ورشه بل ځای ته حوصله ورکړه یا عام ولسونه راپورته کړه یو خبره چې دوی پرې راټولېدلی شي هغه وکړه. زما ژوند اول هم دغه اوس هم راته یادېږي هر ځای خو دا اوس هم چې څه کوو که یې اوس نشو ثابتولی تاسو ته به خپله وخت ثابته کړي چې موږ ورک نه وو چې څه مو هم کول د دغې ملت په خاطر مو کول که څه هم آسان نه وو هر څه خو بیا هم خدای دې وکړي چې موږ زر تر زره د دغې جوګه شو چې خپل ملت ته یو مضبوط اعلان وکړو. په هر کې قیدیان چې کوم دي هېڅکله یې چې هېر نه کړې حاجي عبدالصمد علي وزیر په قید کې دي په سیند کې هېڅ د هېرولو خلک نه دی نورالله ترین او حنیف پښتین هېڅ د هېرولو خلک نه دي ذاتي هېڅ مسله نشته دی نن هم په خدای چې دا ورسره وماني چې موږ د ملت په سر نور ننګ نه کوو په هغه ورځ یې خلاصوي د دغو ولسونو د دغو ملتونو باندې ننګ او غیرت او د هغو پر حواله یو ملي تحریک چلول دا یوازینی ګناه ده. د پی ټي ایم سره چې څه هم کېږي څه هم ورسره کېږي یوازې دا ده چې د پنجابي استعمار خلاف یو رښتونې لار یو رښتونی غږ یو رښتونی عمل او د ملت یو رښتونی همدرد دا چې په کومه ورځ هم نعوذ بالله دا کېدای نه شي هسې یو مثال درکوم چې که دا هېڅ هم نه کولی هېڅ چا به نه وی ورکوي نه به جیل وی نه به بل وی نه به بل خو د چې کېږي د جیلونه تکلیفونه شهادتونه یا هر څه کېږي دا همدغه وجه ده او موږ په دې خفه نه یو ملت څوک دی ولس څوک دی موږ یو موږ خو څه داسې نه وه چې غټ خلک موږ خو داسې نه وه چې څه اول نه یا هغه نه موږ خو ډایرکټ ولس یو دا موږ خپل دغو ولسونو بس ته دا کار وکړه ته دا کار وکړه داسې موږ سره منظم کړي دي ډېر په مشکله خدای مو تل په خیر شه لره خدای مو آباد لره په آخر کې د ورور کامونو په حواله سره یو څو خبرې په اردو ژبه کې کوم چې دوی پې پوه شي हम जितने भी पख्तूनों के बाई कौम हैं जैसे कि बलोच है कश्मीरी है सिंधी है गिलगित बल्तिस्तान है दीगर अक़वाम है इनको भी हमारी पूरी कौम की तरफ से पैगाम है पूरे पश्तून कौम की तरफ से कि पश्तून कौम बलोच यकजहती कमेटी या उनके जो लीडरशिप है मारंग बलोच व दीगर जो कैद हैं उनको हमेशा याद रखते हैं और भूल गए नहीं हैं उनको और उनकी कुर्बानियों को और इनके इन मुश्किलात को जो वो झेल रहे हैं जो कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनको सलाम पेश करते हैं और इनकी रिहाई के लिए और इन तंजीमों के साथ भाईचारा और इन तंजीमों के साथ इन कौमों के साथ बलोच के साथ और दीगर अक़वाम जो है इनके साथ भाईचारा ये हमारी दिलों की ख्वाहिश है ये पश्तूनों के दिलों का अरमान है कि हम भाइयों की तरह एक दूसरे के साथ हो इन कैद व बंद और ये जो सख्तियाँ आप लोग झेल रहे हैं इन सब का हमें आगाही भी है और आप लोगों के साथ हम इस गम में शरीक है हमदर्दी है यकजहती का इजहार करते हैं। इस तरह गिलगित बल्तिस्तान के जो सियासी कैद हैं या वहाँ के जो सियासी कमेटियाँ हैं इनके साथ भी हम पूरी पश्तून कौम भाईचारे का ऐलान करते हैं इजहार यकजहती करते हैं जो वहाँ पर मुख्तलिफ वक्तों में इनके ख़िलाफ़ जो आमाल होते हैं रियासती इस्तेमारी रियासत की तरफ से उनमें हम इन्हीं